السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یې. د سوابا یوت اف سی او د بونیر یوت اف سی فائنل میچ ډیر مزیدار او خوندور فائنل گیم شو چې دا په پنځپیر کې جوړ شو په ضلع سوابا کې. نن ول عطا الله صاحب هم راغلی او نورم ډیر خاص ملمانه ول راغلي. ډیر خوند وکړو. دا هغې کې یو هاف وشو، دا دویم هاف چالو دی. دواړو ټیمانو د ضلع سوابا او د ضلع بونیر د یو بل د عزت هم ډیر خیال وساتو. مطلب څه جنگ جګړه یا داسې قسمه الفاظ ونشو چې په هغې باندې د یو بل سره د دوی خفګان ناغلی. ډیر فرینډلی گیم وشو او دا په پنځپیر کلي کې وشو. الله تعالی دې پنځپیر کلي نه نور هم ډیر زیات عزت ورکړي. د ضلع بونیر چې کوم ټیم و د عبید بای دی، هغې کې زمونږ د کلي خلفان بای هم ولاړو چې دا زمونږ د کلي د یوت ټیم کیپټن هم دی، ډیر ښه پلیر هم دی او د بیډمنټن هم په پوره کې پی کې کې ډیر ښه لوبغاړی دی. والله چې د ټورنمنټ ډیر زیاته مزه وکړه، ډیر زیات تماشګیر ول راغلي. بل موسم هم ډیر زیات زبردست و، هوا چلیده او دا ډیر ښه یو پرسکون ایریا کې دا ټورنمنټ جوړ شو. تاسو سره زه یو کلیپ شیر کوم چې د سوابا یوت اف سی ګول کیپر یو د ښه ګیم مظاهره وکړه او یو ډیره سټرانګ فلنټي منې کړه چې د هغې په وجه باندې سوابا یوت اف سی ته برتري حاصله شوه. دا اوس چې زموږ د علاقې کوم معزز مشران دي هغوی به انعامات تقسیموي. ولا چې ډیر زبردست ټورنمنټ وشو. د دې نه مخکې په باجا بامخیلو کې په سپورټس کمپلیکس هم آل پاکستان ټورنمنټ شو چې ډیر زبردست و، ډیر خوند یې کړو. په دې ټورنمنټ کې چې د ټول نه ښه کارکردګي کړې وه د شینا فنوم یادېږي سوابا اف سی سره دا د افغانستان دی. انشاءالله واپسي به کوي افغانستان ته. الله تعالی دې خوشحاله او باد لري. د ځان خیال ساتئ. د الله په امان.